مالدار صحابه پکې هم خو د هغې حالت زموږ په شان نو بدل شوی لکه نن سبا چې زما او ستا بدلیږي چې یو 2 روپۍ راشي بیا په ځان باندې نه پوهېږو. نو زما وروڼو حرص دا مه کوئ، د زړه نه دا حرص وباسئ، او چې یو بیره د حرص زنګ ولګي زړه ته دا روانې ګورئ دا نه کمیږي، دا ورځ ورځ اوچتېږي بړاویږي چې څومره ستاسو بیا سوچونه ورسره غټېږي، بیا غټې غټې مطالبې ستاسو نفس ستاسو نه شروع کوي. نو شیخ سعدي لیکي وایي زموږ زمانه کې یو سړی په یو کمره کې به اوسېدو، وچ پیاز او روټۍ باندې به چې کوم دی ګزاره کوله هغه به یې خوړله، پیسې ورسره نه وي. چا ورته وي چې بار بادشاه مال تقسیموي، روزانه 3 ټیمه خوراک تقسیموي، او ته ځان له په کمره کې ناست دی وچه روټۍ خوري وچ پیاز خوري، ورشه تقسیم د بهر وځه. وی دوی یاره زه خو وده یم، زه خو د دې قیسو نه بیخي نه وم خبر. بهر چې راووتلو اخري ټایم و تقسیم شروع، دته خوراک خو میلاو نه شو، لیکن دکې دومره وخوړې چې خپلې جامې پکې وشلېدلې. بهر راووتلو به افسوسونه کول چې یاره زما هغه وچه روټۍ او هغه وچ پیاز مې ډېر خو چې که ماته نن سبا دلته یو غوړ دال میلاو شي او ماته په بېعزتۍ باندې میلاو شي. نو حرص دا چې نن که زموږ په معاشره کې چاته یو 2 روپۍ میلاو شي، چاته عهده لږه میلاو شي، چاته لږ عزت میلاو شي، او نو بیا پسې ما او تا د هغه په درونو باندې وروانو روټۍ ګانې مله کوو او د هغې خوشامدین یې ورته کوو، صرف دې لپاره یاره چېرته یو 2 روپۍ ترې راوځي. دې لپاره زما وروڼو د یو 2 روپو لپاره خپل عزت په چا باندې مه خرڅوئ. په دنیا کې پیسه اهم نه ده، عزت اهم دی. 10 روپۍ حاصله کا د هغه 100 روپو نه بهتري دي چې ته په بېعزتۍ او په پردۍ خوشامدۍ باندې حاصله کړي. نو خپله خوله پې تویه کا، خپل محنت پې وکړه، په عزت سره حاصله کا. اگر چې لږې روپۍ وي خو دنیا کې د عزت ډېر اهم چیز دی. د 2 روپو لپاره خپل عزت مه خرڅوئ، خپله زندگی مه تباه و برباد کوئ. الله رب العزت دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.